बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतम सेमेस्टर मजमून दे तरीक़ी पसंद अदब यानी पुख्तो की तरीक़ी पसंद अदब टॉपिक देस्ता सुनन सिंगदा बोर्ड में अखकारी द बरसगीर प अदब द सियासी और समाजी हालात व असरात यानी ज़मूंगा कम बरसगीर के कम अदब दे पदे अदब बांधे कम सियासी और समाजी हालात व असर शो नो द बरसगीर सियासी और समाजी हालात हम ददे इलाका ददे सीमे पर अदब ढेर जवर असर वर्जवले दे ढेर डूंग गहरा असर वर्जवले दे अदब समाज और हालात तर्जुमान वी चे सिंगा हालाती प समाज के जकम कीगी आगा शे प अदब के राजी बरसगीर के जे द 1857 द जंग आज़ादाई न पस कुम सियासी और समाजी हालात पैदा शुल आगे ददे इलाके पर अदब बांधे ढेर गट चेंज रावस्तु ढेर लुए बदलूनी रावस्तु पदे पर जदोजहद यानी द अंग्रेज साम्राज्य खिलाफ जदोजहद और इंसानी तरक्की द पारा कोशिश अव्वल जल चा शुरू करो दा कोशिश सर सैयद अहमद खान शुरू करो और पर अदब के दा टोल सीजन रावस्तल और दे टोल सीजन रावस्तलो एक कोशिश वकड़ो दा टोल हालात 1857 द जंग आज़ादाई न पस अदब के रागला ब्या सर सैयद अहमद खान दा मिशन ला वदा यानी तरक्की अल्ताफ़ हुसैन हाली शबली नोमानी इलामा इकबाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नूरो दानश्वरान वर्कड़ दासे मुंग सर सैयद अहमद खान ता उड़ुम्बे तरीक़ी पसंद दानशर और अदीब वेले शो या वेले की और वरसरा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला नूम हम युड़ुम्बनो तरीक़ी पसंद दानश्वरानों के शुमारेगी टोलना मख के बरसगीर पर अदब बाने सियासी और समाजी हालातों का मसरात हो नो दे के बाद ज़मूंगा टॉपिक की मख के दादे तफसिंग अखकारी चे द रूस और फ्रांस और चीन इनकलाबात यानी रूस फ्रांस और चीन कम इनकलाबात दे पादब बांधे ढेर जवर असर वर्जवले दे नो फ्रांस इनकलाब 15 ईस्वी के ज़ाहिर शो और दा से मगरब ता यानी और दा से दा मगरब अदब मुतासर करो फ्रांस इनकलाब के मुज़ाहिमती और तरक्की पसंद अंसर शामिल हो रूस और चीन इनकलाब द फ्रांस इनकलाब ना ढेर रुस्त अखारा शो रूस और चीन इनकलाब पर वजह बरसगीर पर अदब बांधे ढेर ज़्याद असरात मुरतब शो रूस और चीन इनकलाब द शलम सदी पर उड़ुम्बनो अशरों की अखकारा शवे हो 1857 जंग आज़ादाई न दासे वाक़यात पैदा शुई चे आगे वाक़यात
د برصغیر په ځمکه غټ او لوی انقلاب راوستل ممکن شو. د دغه لوی واقعې نه پس د روس او چین انقلابات په خصوصي توګه د دې په علاقه باندې یا د دې سیمې په معاشرتي حالاتو باندې جوړ اثرات مرتب کړو او نتیجې کې ترقی پسند ادب تحریک په صورت کې څرګند شو. نو سید سجاد ظهیر د ترقی پسند تحریک بانی او نامور دانشور د انقلاب روس او کمیونست پارټای پس منظر او ترقی پسند تحریک د دې اثرات خای او لیکي. دا وی سید سجاد ظهیر کوم چې ترقی پسند تحریک بانیو هغه وی چې روس انقلاب په وجه ټول مشرقي اقوام باندې ډیر اثر پرېوتو. داسې په دنیا کې اول ځل د سرمایه‌دارو او جانگیردارانو خلاف مزدورانو او زمیندارانو خپل आवाज پورته کړو او په روس کې محکوم ایشیایي اقوامو په ازادۍ په وجه مشرقي قومونو په ازادۍ او په تحریک کې نور هم جوش او ولوله پیدا شو. داسې یو نوې انقلابي فلسفه نوې انقلابي طریقه کار زموږ په وړاندې راغلو زموږ په مخ کې راغلو او ورسره روس نوی حکومت د مشرقي اقوامو مدد شروع کړو. کوم چې د ازادۍ لپاره کوشش شروع کړو داسې ترکی ایران افغانستان د سامراج خلاف आवाज پورته کړو او ډیره کامیابی حاصل کړه ډیره کامیابی وموندله. کما اتاتورک رضا شاه پهلوی شاه امان الله چین قومی رهنما سن یات سین د روس انقلاب رهنما لینن سره ذاتی تعلقاتو یعنی روس انقلابی کوم لوی رهنما چې و لینن سره د خلکو یو ذاتی تعلقاتو مو او د دې ازادي خوا لیډرانو لا دا احساس شوی و چې په دنیا کې داسې طاقت جوړ شوی دی کوم چې سامراج نه دی بلکې د دې سامراج طاقت خلاف دی او د محکوم قوم حمایتي او طرفدار دی او سو پورې چې د هندوستان تعلق دی نو د اولنی جنگ عظیم نه پس په هندوستان کې د آزادۍ یو لوی سیلاب راپورته شوی و. په دغه زمانہ کې هندوستان انقلابي خلک د افغانستان په لاره تاشکند ته رسیدلو او په دې کې اکثر د روسي انقلاب او مارکسي نظریه نه متاثر وو یعنی مارکسي نظریه نه متاثر وو او دې خلکو غوښتل چې په هندوستان کې هم کمیونست خیالات او کمیونست طریقه کار شروع کړي شي. خو په هندوستان کې برطانیه حکومت مارکسي لټریچر درآمد او په هغې اشاعت باندې ډېر سخت پابندي لګولې وه. خو بیا هم د هندوستان کې انقلابیانو با دا ادب لټریچر څه نه څه په طریقه باندې حاصلولو کوشش به یې کولو
او غیر قانوني طریقه باندې به لټریچر اغوستلو یا حاصلولو. بمبئی، کلکته، لاهور، امرتسر کې به داسې رسالې به شایع کېدې په کومه کې به مارکسي خیالات او د روس انقلابي حکومت کارنامې او عالمي کمیونست تحریک په هکله معلومات وو. د دې رسالو عمر به ډېر کم و، خو دې رسالو به ډېر کم وخت کې ډېر زیات کار کولو. رسالې به زر ختمې شوې، خو دغه رسالو به د کم وخت کې ډېر قیمتي کار به کولو. بیا هغې نه پس ته دا خبره خو د سید سجاد ظهیر وه، کوم چې ترقي پسند تحریک بانی و. دغه رنګې مخکې د چین سماجي انقلاب په هکله نامور کمیونست رهنما ماوزه تنګ وایي، یعنی اولنی چې کومو سجاد ظهیر او اوس د چین سماجي انقلاب په حق له نامور کمیونست رهنما چې دی ماوزه تنګ وایي چې چین 50 کالو راسې جاپان سره په جنگ حالت کې دی. د جاپان خلاف لوی لوی جنگیردارانو او سرمایه‌دارانو پالیسي مفعول پسندانه ده، یعنی ښه نه ده. زموږ ادبي تحریک شروعات 4 مئی 1919 عیسوي نه کېږي او 33 کالو 33 کالو راسې ادب تحریک د انقلاب لپاره کار کوي او زموږ عوامي ولسي فوز د جاپان خلاف جنگ کوي او ډېر فنکاران او مصنفین د عوامو فوج کې رضاکارانه طور باندې شامل شوي دي. یونان او نورو محاذونو باندې ادب سره متعلق مسائل پیدا شوي دي. د دې مسائل په هکله تلاش یا لټون هم دغه ځای کې کېږي. دغه سلسله کې خواري جاری ده، کوشش جاری دی. دا ټول حقایق او واقعات د رد کېدلو جوګه نه دي. زموږ له خپل مسایلو حل لټون کول دي. زما په خیال لومبنۍ مسله زموږ دا ده چې مزدورانو او زمیندارانو سره تعلقات راشه درشه څنګه جوړ کړو. که چېرې موږ په دغه مسله یا مسلې په حل کې ناکامه شو او دغه مسله ښه طریقه سره موږ حل نه کړو، نو یاد ساتئ زموږ ادیب او فنکار به کله هم خپل ماحول سره مطابقت جوړ نه کړي او نه به خپل میشن او مقصد ترسره کیږي. بیا هغې نه پس سید ثبت حسن د دغه ټولو تحریکونو جایزه په عالمي تناظر کې اخلي او د نړۍ په ادب په مجموعي توګه او د برزخیر ادب په ادب خصوصي توګه د دغه تحریکونو اثرات ښایي او هغه لیکي. هغه ده سید ثبت حسن. دا وایي چې ترقي پسند ادب تحریک څه اتفاقي نه دی او نه څه سازش دی، بلکې اولنې جنگ عظیم نه پس په نړۍ کې کوم حالات پیدا شوي وو
هغې قدرتي نتیجه وه. په دې جنگ کې 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ ځوانان مړه شول او 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ زوبل یا زخمی شول او اربونو روپۍ سامان ته اور ورته شو. هغه سکاره شو جوړ شول او څه وشو چې فایده یې صرف او صرف سرمایه‌دارانو له وشوه، سهوکارانو له، میل مالکانو له وشوه. داسې دا جنگ ختم شو، خو د دې اثرات په اقتصادي بحران په صورت کې څرګند شو او شروعات او ابتدای امریکې نه شروع شوه. داسې نور ملکونه هم د دې په لپیټ کې راغلل. کروڑاو خلک بېروزګاره شول، در په در شول. څنګه چې ګورئ نن سبا زموږ په کورنۍ په وجه څومره خلک بېروزګار شي. کله چې لاک ډاون ولګي نو څومره خلک بېروزګاره. نو د دې سره کروڑاو خلک بېروزګاره شول، در په در شول. او تاسې چې نیویارک غوندې ښار کې خلک د لوږې نه مړه کېدل، یعنې په امریکا کې کوم ښار نیویارک و، هغې کې هم خلک لوږې نه مړه کېدل او روزګار غوښتلو باندې هم ګوله یې لګېدله. روزګار نو، خلکو به قیدخانه به د ازادۍ نه ښه ګڼله، ځکه چې په قیدخانه کې 2 وخت خوراک به خو میلاوېدو، هر طرف ته بېچیني وه. خو په دغه سره فاشزم په جاپان او په یورپ کې سر اوچت کړو. بیا داسې واقعات راپېښ شول چې د انسانیت مستقبل په تیارو کې ښکارېدو. چین باندې جاپان حمله، په جرمني کې د ازادۍ خاتمه، تامس مان، آرنسټ ټولر، سټیفان زواتک، برتوار بریخت، فرایډ او نورو مفکرینو جلاوطني او د دوی کتابونه سریام سیزل او دغسې حبشه باندې حمله او اسپین حکومت خلاف جنرال فرانکو بغاوت، داسې صحنې، داسې واقعې وي چې د دې نتایجو اندازه لګول یو عام سړي له هم څه ګرانه نه وه. داسې ادیبانو او دانشورو دا حالات ډېر شدت سره محسوس کړه. داسې یو اعلی معیار احتجاجي ادب تخلیق شو. د دې ادب مثال نه میلاویږي. په دې سخت حالات ترقي پسند د وجود کې راغی او د انسانیت غم یې خپل کړو او په خلکو کې اعتماد پیدا کړو. دشمنانو حرکاتو نه څرګند او بېنقاب کړ. یعنې کوم دشمنانو حرکتونه چې وو هغه یې بېنقاب کړل. داسې یعنې هغې وخت چا تحریرونه لوستي وي یا هغې وخت څه فلمونه کتلي وي نو هغې ته به معلومه شي چې دوی ادیبانو هغې وخت معاشرې څنګه عکاسي کړې ده
داسې ادیبان هم شته په دې کې کومله نوبل انعام هم ملاو شو، یعنی نوبل انعام هم ملاو شوی دی. زمونږ په نړۍ کې ترقي پسند ادب ابتدا د انګریزانو د غلبې نه پس شوی دی.